یو ملګری سوال کړی د ډېر ورځو نه ما ته وایي چې یاره مفتي صاحب ته د ما هغه سوال جواب رانه کو هغه ته ما یې زه وبکم او داسې مو ته ویلي دي خو هغه وایي نه وایي ریکارډ یې که وایي چې دا خلک پرې پوه شي. یو عام مشهور یوه خبره ده تاسو به بار بار اورېدلي چې د ابو جهل د نبي علیه الصلاة والسلام ترو اورېدلي هم دا لکه ابو جهل د نبی علیه الصلاة والسلام خپل ترو او د نبی علیه الصلاة والسلام مخالفت یې کو بدبخت او خپل وراره مخالفت کو اورېدلي هم دا خبره. ها اوس واورئ ابو جهل آیا د نبی علیه الصلاة والسلام ترو و او که نه و؟ نو بایي ابو جهل د نبی علیه الصلاة والسلام سره هیڅ رشته نه وه. دا د نبی علیه الصلاة والسلام تره نه دی او د دې خبرې دا وضاحت ځکه ضروري دی چې اکثر خلک یې په بیان کې هم وایي نو ځکه مې ورته دا وضاحت وکړو. ابو جهل د نبی علیه الصلاة والسلام تره نه دی، ها ګاونډي و د نبی علیه الصلاة والسلام ګاونډي و په کوم ځای کې چې د ابو جهل کور د ابو جهل چې کوم ځای کور اوس ماشاءالله هلته ښایسته باترومونه جوړ شوي دي او خلک ورځي تقاضې پکې کوي. کوم ځای کې چې د نبی علیه الصلاة والسلام کور دا یو بل ته نږدې نږدې دي. د نبی علیه الصلاة والسلام په کور مبارک کې لایبرري ده، هلته به ښایسته تفسیرونه پراته وي، کتابونه پکې پراته وي، خلک راځي او علم زده کوي. الله رب العزت د قیامت پورې خلکو ته وښوده چې ګورې کم سړی په باطل دی نو د یاد بم په باطل باندې یادېږي او چې کم سړی په حق دی همیشه دپاره او په حق باندې یادېږي. ابو جهل په کور کې هلته باترومونه جوړ دي او د نبی علیه الصلاة والسلام په کور مبارک کې لایبرري جوړه ده. د خپل نوم عمر ابن الهشام، د ابو جهل خپل نوم سو عمر ابن الهشام. د جهالت د وجې نه دته نوم میلاو شو، نبی علیه الصلاة والسلام ورته دا ویلو ابو جهل یعنی جهالت والا. الله دې عمل کول توفیق رانصیب.